الرحمن الرحيم. باب قول الله عز وجل: ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرمية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو جائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكى قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن قعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن حبيبتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات وعلى المسلمين والمسلمات. زمونږ اوس په حال یو ملګری یو دوه کسانو اوس ټلیفون وکړ، یو دغه وفات شو، مخاطب صاحب زمونږ یو ملګری ډېر ماینات سړی و، قریشي نیاز محمود قریشي اوس وفات شو. زه دومره مې اعصاب پې خراب شو، هغه ذهن مې ګډوډ شو. خو بهرحال نن دی بخاری ختم دی، هم دی دارالعلوم مدرسه للبنات کې سکس حیات آباد کې زمونږ د اساتذو دا طریقه و نن نشل کاله مخکې ما سره په کره کې د بناتو مدرسه کې بخاري درس و. حضرت شیخ صاحب راغی، مغفور الله بابا، الله دې ورته ډېر عمر د نیک عمل دپاره ورکړي. هغه په دې حدیث کې یوه ګنټه تحقیق وکړو. چا ورته ویل چې دا خو بنات دي، هغه وایي د دې حدیث خپل حق باید ادا شي. بهرحال دلته دا ملګري علما بزرګان هم ناست دي او موږ بار بار د دې ختمونه کړي دي. زه دې کې یو څو تحقیقات درته کول غواړم. الله تبارک وتعالی او بیا دعاګانې خلکو غوښتي دي. دلته دا کل وناسه مدرسه ده، دې کې ډېر امت مسلمه راغلی دی، ډېرو ارمانونه دي زړه کې، دعاګانو ته راغلي. دا ملګری راغلی اشفاق صاحب زوی رالیږلی، دا دلته یو بل ملګری هلک راغلی دی لرې لرې نه. دعاګانو ته دعاګانې به بیا کوو انشاءالله العزیز. دې حدیث کې یو تحقیق کول پکار دي. زموږ د علم مطابق موږ سره دومره علم هم نشته، خو د شفای و علم نه دي پکار. نن سبا دې حدیث سره انصاف نه کېږي. اکثره مدرسې ته لوی شوي پره وغواړي، هغې هم داسې خیراتي او د دې ګپ ولګوي. دا د دې حدیث حق نه ادا کېږي. بهرحال زمونږ ته مولانا عبدالحق رحمت الله علیه بانی دارالعلوم حقانیه کوړک خټک دې حدیث کې تحقیقات کړي و سیدی و سندی و مرشدی حضرت مفتی محمد فرید رحمت الله علیه شیخ الحدیث دارالعلوم جامع حقانیه، هغه هم ته په دې کې تحقیقات کړي. د هغې تحقیقات ټول په همدې حاشو کې لیکلي، خو د هغې ربط او ضبط دا پکار دی چې سړی وکړي. دې حدیث کې ډېر تحقیقات دي. بخاری امام بخاری رحمت الله علیه په دې خپل کتاب کې 9082 حدیث راوړي دي. څومره حدیث دي؟ 9082 حدیث دي او 83 کتابونه دي. 83 پکې کتاب الزکات او 3886 پکې بابونه دي. نو دغه باب چې دی باب قول الله عز وجل ونضع الموازین القسط لیوم القیامة، دا آخري باب دی په بخاري کې په دې 83 کې. او دا حدیث چې مونږ وایو چې وبه قال حدثنا محمد بن اشکاب، دا آخري حدیث دی په دې 9082 حدیثو کې. او دا رنګې چې کوم دی دلته راځه اعظم فاروقه، نه راځه دلته ځای شته دی، دلته دې ځای دا خو ستا پخوانی ساکت ملګری دی، ځان سره یې کښېنه، دواړه سره یاست، امداد سره دارنګې. او امام بخاری رحمت الله علیه آخري کتاب رد علی الجهمیه دا په دې 83 کې آخري کتاب دی. مونږ ته استادانو په دې کې مولانا عبدالحق رحمت الله علیه به 14-15 تحقیقات کول، او شیخ حسن جان رحمت الله علیه به شپږ کول، مفتی محمد فرید رحمت الله علیه نور الله مرقده به 10-12 تحقیقات کول. زه یو څو درته کول غواړم. اول دا د دې حدیث د دغه حدیث غرض د امام بخاری رحمت الله علیه له دې حدیث نه څه ده چې عقد د امام بخاری د دې باب کړی دی چې باب قول الله ونزع الموازین. دا یو. دویم ربط د دې حدیث له دې مخکې باب سره څه دی
چې باب قراءة الفاجر والمنافق واصواتهم وتلاوتهم. دریم ربط الكتاب رد على الجهمیه سره څه دی. څلورم ربط دی اول حدیث سره مناسبت کې باب کیف کان بدء الوحی الى رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه سره څه دی. پنځم شرح د دغه ترجمه الباب. اوم لطائف د دې سند. او اتم چې کوم دی اتم په دې حدیث کې هغه څه شی دی براءت اختتام دی او د دې کلمې لغوي معناګانې دي. دا به انشاءالله د 7 منټه کې موږ د خپل کمزوري او ناچیز علم باره کې تاسو ته عرض کو. اول دا دی اول تحقیق چې د آخري باب کې امام بخاري د منوقات کړی مناسبت او د دې وجه څه دی غرض دا ده چې رد کوي په یوه ډله د مسلمانان ځان ته وایي په زیغ کې مبتلا دي د غوایت او د غباوت مرکز د معتزله ورته وایي. معتزله باندې دی رد کوي چون دا کتاب دا په عقایدو بنا دی دا رد علی الجهمیه. هغوی دا خبره کوي چې طول او اعمال د اعمالو طول نشته. د معتزله دا عقیده ده چې قرآن دا وحی ده. د وحی او د عقل مقابله او تعرض چې راشي هغوی ترجیح عقل ته ورکوي په وحی کې تاویل کوي. نو دوی وایي چې دا اعمال نه تلل کېږي ځکه دا اعراض دي دا کم دا معدوم کېږي او اعاده د معدوم ناروا دی دا محال دی. نو امام بخاري رحمت الله علیه پې رد کوي. نو اوږدې تحقیقات دي هغو تاسو شرع قاید کې لوی مرزا کې خیالي کې ویلي چې هغوی وایي چې دا اعاده د معدوم ناروا دی دا اعراض دي او دا به څنګه تللی شي. بل ټول دغه شي کېږي چې هغه کې لږ دروندوالی عین او باقي پاتې کېږي اعراض خو باقي پاتې کېږي نه. نو امام بخاري په دې باندې رد وکړو. امام بخاري وایي چې نه دا اعراض او دا ټول د اعراضو دا ممکن فی نفسه دی او کم شی چې ممکني له وجود د دنه محال نه لازمیږي. او محال چاته وایي ما لا صورت له فی العقل ته وایي. او دې نه مخبر صادق بیان کړی دی قرآن بیان کړی دی خو قرآن چې کم شي نه بیان وکړي هغه واقع او حقیقت او فی نفس الامر هغه موجود وي. البته نوعیت او کیفیت موږ ته معلوم نه دی هغه مفوض الی الله دی لیکن نفس ټول د اعمالو شته. نو دې باب کې په دې رد د دې باب له مخکې سره ربط دا دی چې مخکې په دې مخکې باب کې باب قراءة الفاجر والمنافق دا باب چې مو امام بخاري په دې کې رد کړو په حنبلیانو باندې. حنبلیانو ویلیو چې قرآن کریم لفظاً او تلاوت او مطلوع دواړه قدیم دي او دواړه غیر مخلوق دي. د پې رد وکړو چې نه تلاوت دا د قاری دی او کلام دی بری دی لکه عمدة القاری وی الصوت صوت القاری او والکلام کلام الباری. نو دغی وی چې نه په مابین دی تلاوت او د مطلوع کې فرق دی. تلاوت حادث دی دا د منافق خبرم دی د سړي خبرم دی لکه مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن دا حادث دی او کلام نفسی دا قدیم دی. نو ربط دی ما قبل سره پر رد کې شدی کې په معتزله رد شاه په کې حنابلو باندې او رد دی ما قبل کتاب سره رد علی الجهمیه هلته پر جهمیه رد او دلته په غیر جهمیه باندې رد دی. او ربط دی ما قبل کتاب سره څه دی چې بابو کتاب الایمان سره او بابو کیف کان بدء الوحی الی رسول الله هغې سره ربط څه دی. نو موږ ته استاد سیدي و سندي و مرشدي مفتی محمد فرید رحمه الله فرمایلی و چې دې کې هم اعمال دي هلته هم اعمال دي. هلته انما الاعمال بالنیات او دلته هم دا ده وان اعمال بني آدم وقولهم یوزن. دلته هم اعمال ذکر دي هلته هم اعمال ذکر دي. او بل هر عمل چې جایز کیږي او روا کیږي دا په واسطه د انتصاب د وحی د شریعت سره وي. نو هلته وحی ته اشاره ده یا عبارتن یا اشارتن یا اقتضاءن یا دلالتن. او هر عمل چې په وحی سره وي هغه کې اخلاص او للهیت ته ضرورت دي. او اخلاص او للهیت باندې کله کله حبت راځي تباہی راځي بربادي راځي هم په دنیا کې هم په آخرت کې. نیک عملو کې په دنیا کې په من او ازا سره هغه بربادي کی او په آخرت کې لوجه دې دینه حدیث د مسلم دی چې من المفلس اتدرون من المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع
هغه کې راځي چې د قیامت په ورځ باندې به لویه ډېرې ثوابونه خلکو کړي خو واکل مال هذا وضرب هذا خلک به ولي ډبولي دا عبادات به ټول ترنه واخیستلی شي هغه به مفلس شي نو مخکې هغه اعمال په نیتونو سره د اعمالو مشروعیت جایز شو او دلته د ټول مسله شوه او کوم عمل چې وتللی شي دا محفوظ شي له حبط نه له بربادۍ نه نو ځکه ربط یې دغه شه د مخکې باب سره چې دا عمل وتللی شي نو سړی مطمئن شي چې یاره زما اعمال ما ته میلاویږي ثواب یې ما ته میلاویږي ماده دې کې ثواب دی او هغې کې وجود د اعمالو دی دا د هغې په مابین کې دا ربطونه او خلاصه مې درته عرض کړ شرح اوس د دې باب درته کوم دی وایي چې باب قول الله ونزع الموازین الله تعالی وایي موږ بګدو موازین جمع د میزان د میزان تلې ته وایي او دا تله دا به څنګه نو دې کې خو مختلف اتقان کې چې وګورئ د بخاري شروحو کې وګورئ او دارنګې دغه کې چې وګورئ بدور سافره فی احوال الاخره هغې کې وایي دا تله دا به څوک لګوي نو قرآن کې الله وایي نزع الموازین موږ به یې لګوو نو واضح د میزان تله چې لګوي الله تعالی یې پخپله لګوي سرپرست د دې تلې په قسطلاني کې حدیث دی د حذیفه صاحب نه موقوفا روایت دی چې جبرائیل به د دې تلې سرپرست دي او دا ټول به څوک کوي دا به عزرائیل امین کوي او دا روایت دانس دی د بیهقي کې روایت دی چې عزرائیل امین به ټول کوي لکه مال به پکې اچوي د چا ګناه چا ثواب او دارنګې نگرانی دی دې تله چې وړاندې وروستو زیات او کم دا به آدم علیه السلام کوي طبراني معجم الکبیر کې دا روایت دی معجم الصغیر کې چې دا به آدم علیه السلام کوي باقي دا تلې لږ دي که ډېرې دلته جمع راغلی دی نو بعضې خلک وایي دا جمع له وجې دې دی چې د هر چا د زنا به جدا تلی د غلا به جدا تلی لکه دلته هم د سرو زرو جدا دی د بوسو جدا دی د ټماټرو هلته هم داسې به جدا وي بعضې وایي نه تله یوه ده په اعتبار د اعمالو باندې جمع راغلی دی د چا عمل یو دی د چا بل عمل دی چا بل لکه په یوه تله کې کله ټماټر تلی کله پیاز کله بل شی او بعضې وایي چې نه دا د عظمت شانی دی وجه نه دی دا دغه راغلی دی دا جمع راغلی دی دا هم صحیح شو او دا موازین چې دی دا جمع دی او القسط دا صفت دی دا مفرد دی مطابقت په مابین د دې کې خو رانغی نو د حاشیه کې لیکلي چې دې ته 3 جوابه کړي دي یو جواب دا دی چې دا الموازین باندې الف لام داخل دی معنا دی جمعیت ختم کړه ماهیت ته اشاره ده ماهیت مفرد کې مراتلی شي دویم دا دی چې دا القسط مصدر د لا یصنع ولا یجمع دریم جواب دا دی چې نه دلته مقدر دی په دې جانب د موصول صفت کې ذوات القسط لفظ مقدر دی دا هم صحیح شو یوم القیامت قیامت ځکه وایي چې په دې باندې قیام د عالم کېږي هغې سره به محاسبه کېږي وان اعمال بني آدم دا ما تاسو ته ویلي چې شرح دی د دې عبارت ترجمة الباب ده اعمال د بني آدم یو عمل دی او یو فعل دی عمل او فعل مفتی صاحب موږ ته فرمایل رحمت الله علیه چې دا یو دی شیخ حسن جان رحمت الله علیه فرمایل د عمل او د فعل په مابین کې 15 فرق دي ما تاسو ته بخاري کې کړیو ذکرو کې او د زنانو کې موږ دا سبقونه ویلي چې اعمال دي ته وایي چې بغیر د تدبر نه کېږي او فعل بغیر د تدبر نه کېږي بل عمل کې دوام شرط دی او فعل چې یو ځل یو کې بس کار خلاص دومره خبره ده چې اعمال د انسان راځي او دا فعل د زناورو د غواګانو د ټولو راځي بل فعل چې دی دا ظاهري جوارحو کې راځي عمل په باطن کې هم راځي په جوارحو کې هم راځي نو د دې وجې نه فرقونه دا علماو کړي دي وقولهم یوزنو چې دا به تللی شي وقاله مجاهد دی وایي دلته قرآن کریم کې چې راځي څنګه دی وزنو بالقسطاس المستقیم دې راځي که نه وزنو هغه زینو امر دی قسطاس المستقیم ته به مونږ ته استادان ویلې پړنې غه ډنډه باندې تلل نو مستقیم او قسطاس دا قسطاس څه ته وایي مجاهد دا د راویانو د قرآن کریم د مفسرینو تابعي او لوی عالم دی هغه وایي قسطاس په دا عدل ته ویلی شي په رومي ژبه کې عدل ته وایي په دې اعتراضونه واردېږي چې ان انزلنا قرآنا عربیا قرآن خو عربي دی نو دې کې رومي څه کوي جوابونه موږ ته مفتي صاحب درې کړي وو
اول جواب دا دی چې دا تداخل د لغاتو ده. دوم جواب دا دی دا په شارټ کټ درته ملګریم دغه دی هلته موږ باندې ناوخته دلته یو جنازې ته روان یم زه، نو دا شارټ کټ درته وایم انشاءالله. بیا او بله ختم دی د خزانه شوګر مل کې کې بیا تفصیل سره وکړو. نو وایي د دې درې جواب دي. یو جواب خو دا دی چې دا رومي تداخل د لغاتو د عربي او رومي ژبه یوه ده. یا دا دی چې قرآن کې ان انزلنا قرآن عربي کې راغلی اکثري الفاظ د قرآن دا باید عربي، که چېرته تنور و دارنګې وغیره وفار تنور لفظ راغلی، نور راغلی دی، سابقات راغلی دی، باسقات راغلی دی، نور ژبې راغلی دي، نو دا پروا نه لري. یا دا د دریم جواب مفتی صاحب فرمایل رحمت الله علیه چې روندش د کلام عربي دی، یعنی ترکیب مبتدا خبر و صفت و موصوف دا که په هره ژبه کې نو د عربي په روندش چلیږي، نو ځکه هغې ته قرآن عربیا ویلی شي. ويقال القسط مصدر المقسط. ده په دې باندې صاحب لغت خبره کوي چې قسط مصدر د مقسط دی. لاندې نکته لیکلي ای المحذوف والزوائد نظرا الى اصله. وایي دارنګې چې کوم دی دا دغه چې دی قسط مصدر د مقسط دی. سوال وکړي چې نه مصدر د مقسط صيغه اسم فاعل دی، ان الله يحب المقسطين، هغه خو متعدی دی، هغه ثلاثي مزید دی او دا خو مجرد دی. نو بعض علماء په حذف دی وزوائد دا اصل کې د دې مقسط مصدر اقساط دی، خو په حذف د زوائد سره چې مادي او مبادی قسط دی، نو دی وجه نه دی ته حکم د قسط ویلی. هو العادل، مقسط عادل ته وایي. او دا قسط په خپله یا قسطا او قسط دا د متضادینو د لکه ثلاثه قروئن چې دا د دوړو بیماریو د طهر دواړو نوم دی. قسط کله لپاره د جور راځي ظلم، او کله قسط لپاره دی عدل راځي. خو لیکن قسط الرجل دا هغه چاته وي چې خپې کږي او خپله دی کې دا د متضادینو نه دی، او خپله قاصد چې دی دا چاته وي د یو عمل قاصد. مقسط مصدر چې راوالی د مزیدو دا عادل ته وي، او چې مجرد راوالی ول جایر دا ظالم ته ویلی شي. بهرحال دی کې خبرې نور هم دي. وبي قال حدثنا احمد بن اشکار، مونږ به دلته وایو امیر المؤمنین فی الحدیث محمد ابن اسماعیل ابن ابراهیم ابن مغیره ابن بردزبطه الجعفی الیمنی. دا دی چې کوم حدیث بیانی په حدثنا اخبرنا کې مونږ دا خبرې کړي دي، خو دې ځای کې د لطائف د سند دغه دي چې احمد ابن اشکاب هلته په اول سر د حدیث کې دغه راغلی و حمیدی. اول حدیث ابتدا کې انما الاعمال بالنیات کې حمیدی راغلی، دلته احمد راغلی، او د دوړو ماده حمد او حمد ثنا او ستایش ته وي. نو دا دې کې اشاره وشوه ایما او ایحا دی چې دا ټول کتاب دا له حمد او ثنا د باری تعالی نه ډک دی. او احمد ابن اشکاب فارسی کلمه دی، څوک وایي منصرف دی، څوک وایي غیر منصرف دی، څوک چې وایي غیر منصرف دی دې کې یو عجمیت دی او بل پکې علمیت دی، معرفه ده. څوک وایي غیر منصرف دی. بهرحال وبي قال حدثنا محمد ابن فضيل عن عمار ابن قاقان ابي زرعه. ابي زرعه چې دی دا 15 دانې دي. احادیثو کې ابو زرعه 15 دانې ذکر کولی شي. یو دانه دلته چې کوم ذکر دی د دې نوم دی عمر یا هرم، دا کوفی بجلی دی د کوفیر، او بل دی دمشقي دی، د هغې نوم دی د هغې خپل عبدالرحمن نوم دی، عبدالرحمن عمر د دغه نوم، هغه په خپل عمر دی. څوک وایي د دې هرم نوم دی، د هغه عمر نوم دی، او دا عمر چې دی هغه دمشقي دی، هغه په ترمذي کې راغلی، دلته هغه مراد نه دی. او یو بل ابو زرعه دی چې عبید الله ابن عبدالکریم دی، هغه یو د حفاظو د دنیا نه دی، ډېر لوی عالم تیر شوی دی. ابن کثیر فرمایي چې کله به هغه د احمد ابن حنبل سره ملاقات راغی، نو احمد ابن حنبل بغیر له فرضو نه نور یو نفل او تراویح او څیزونه نه کول، د ده مجلس ته به یې غوږ نیو. نو هغه حفاظ د دنیا د محمد ابن بشار فرمایلي چې حفاظ د دنیا 4 دانې دي. یو دغه ابو زرعه دی پرای کې چې خپل نوم یې هغه عبدالرحمن ابن عبدالکریم دی، عبید الله ابن عبدالکریم دی، او بل محمد ابن اسماعیل بخاری دی، او بل چې کوم دی دارمی دی، او بل باره کې ویلي چې مسلم دی قشیری. بهرحال او 4 نمبر دا ابو زرعه سیبانی دی، دا هغه نوم یحیی دی، او 5 چې دی هغه خولانی دی، هغه مجهول دی نسبا.
نو دا پته نه لګي چې څوک دی او دلته مراد یې هغه بجلی کوفی دی. عن ابي هريره رضی الله تعالی عنہ یمنی دی، یمنی اصل د دې ته انصار نوم ویل شي، د مدینه منوره باشنده او په اخر کې او د په اوم کال د هجرت باندې راغلی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله د خیبر جنگ کول نو د په هغه جنگ کې غزا کې راغلی او دته بیا اسم پکې ورکړی و او یو کم شپې ته کې د وفات شوی د عارف او نمائندو د صحابه او د کې اشاره دي ته د علماوی. آخري کې ابو هريره اول حدیث کې حضرت عمر دی هغه انما الاعمال بالنیات کې هغه ابن حضرت عمر چې د مکی والا ده او د مدینه والا ده. نو اشاره ده چې اسلام ابتداء د مکې نه شروع دی او په مدینه ختم دی. او دا ابي هريره د نوم څوک عبد الله دی، څوک عبدالرحمن دی، پلار نوم عامر دی، مور سمیه نوم او دا چې انیما او دا چې د هغوی نماینده ورته کې 15 لغات دي بهرحال. او دنه احادیث او صحابه دي مکثر فی الحدیث چې روایت چانه ډیر کیږي. یو ابو هريره دی، بل عبد الله ابن عمر دی، بل حضرت انس ابن مالک دی، بل حضرت عائشه دی، بل عبد الله ابن عباس دی، بل جابر رضی الله تعالی عنہ، بل حضرت ابو سعید الخدری دی. د پټولو کې اول دی 15304 حدیث لدنه منقول دی په سیاسي تو کې. ده فرمای قال النبي صلی الله علیه وسلم کلمتان حبیبتان، دو کلمې دي چې ډېرې محبوبې دي. مراد له کلمې نه لغوي کلمې نه مراد دا کلام دی. کلام ورته شرعاً کې کلمې ویلی شي، لکه موږ تاسو وایي کلمه طیبه هغه کلام دی، هغه نحوي کلمه نه دی. دو کلمې دي حبیبتان محبوبتان دي. دا تی چې پکې راغلی د وجه موافقت دی هغه اسم فاعل سره. الى الرحمن الله لره خفیفتان دا په جبه باندې دا استعاره تشبیهی دی. دې کې خفت او ثقل ډېر نه راځي لیکن مشابه کړي دی له خفت او ثقل د مان سره. علی اللسان په جبه باندې دا ډېر اسانه دي. ثقيلتان ډېر درندې دي په میزان پتل د میزان کې. نو د دې حدیث مطابقت د ترجمه الباب سره مدغه دی چې التم ونزع الموازین راغلي دلته راغلي په میزان. مطابقت د حدیث د ترجمه الباب سره دا راغلی. هغه څه دی یو سبحان الله وبحمده او بل سبحان الله العظیم دی. دا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم دا دو کلمې دي. دا خو تاسو اورېدلی چې حضرت جناب او دغه رسول پاک علیه السلام چې اسمان نه راکته کېده اول اسمان دی، اول اسمان هغه طرف ته، اوم اسمان کې حضرت ابراهیم ورسره ملاو شو. هغه خپل امت ته خپل بچو ته سلام راولېږه. پس دغې ورته ویلي چې جنت یو میدان دی هغه کې ونې دا کلمې دي. بهرحال پیغمبر علیه السلام وایي دا ډېرې درندې دي او د دې درندېوالې دي کې ډېرې مسلې دي، خو یو خو 2-3 ته کوم ځکه چې زه هلته بله جنازې ته هم روان یم. یوه خبره دا دی چې دلته ده ووایي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. دا ډېرې درندې دي د خدای په نس باندې یو میزان ډکوي. یو حدیث کې راځي الحمد تملأ الميزان، یوازې حمد دا میزان ډکوي. نو دا کلمې نو موږ وایو چې صحیح ده، خدا تسبیحات چې دي تسبیحات سبحان الله دا تخلیان الرذائل دی او دا حمد دا تحلیه بالفضائل دی. سبحان الله پاکی من بیانو دی الله. علماء بزرگان فرمایی دا پاکی دی خدای جل خدای بالفعل له هر قسم عیب نه پاک دی. نو منګه سره پاکی بیانو دا خو تحصیل دی حاصل دی منطقانو خبره. علماء دا د دې کیفیت انعکاسی دی. انعکاسی دا معنا دی چې موږ د الله صفات بیانو، موږ ورسره په خپله صفا کېږو. الله صفا دی، الله پاک دی، الله د هر قسم هغه کې حالت منتظره نشته. بالفعل له هر صفه رضایل او قبایحو نه پاک دی. خو چې موږ دغه فضایل او موږ دغه فضایل بیانو قبایح نسبت ورته نه کوو. موږ الله منزه دی له خوب نه. الله منزه داسې به نه وایي چې الله تعالی خوب نه کوي، دا بې ادبي. منزه دی، پاک دی له خوب نه. الله پاک دی له جسم نه، الله له جوهر نه پاک دی، له عرض نه پاک دی، الله له جسم نه پاک دی، له مکان نه پاک. دا صفات انعکاسی دي، تجلیات په موږ باندې راځي. دا زمونږ صفایي بیانېږي. او دې کې چې دا وایي نو دا تخلیه مقدمه دی په تحلیه باندې لکه. او دې وجه نه قرآن کریم کې جنتیان مم او دا د تخلیه مقام بهتر دی له تحلیه نه. ځکه قرآن کې راځي
ودعواهم فيها سبحانك اللهم وسلم على بسم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام واخر دعواهم ابتداء جنتیان بټول سبحان الله دا کلمه د تاسو سور کې جنت ته وې سمره سور لګي سمره بهترین ده سمره مزیدار ده بیا ورسته بیا حمد وای چې ماشه حمد د پاره د عدم زوال چې رانه لري نشي او دا کلمې د تعجب دی جنت ته چاول سو کړو او سبحان الله او سبحان بیا ورسته کې دا زیړې غوړي چربي کوو په غیر سره انا بدغه یو څو مسلې او سنت الاستقبال دي کې سنت ته اختتام د بخاری او عادت دا دی چې کلم باب ختميږي دوه خبرو ته اشاره یا قطع دی باب ته یا مرګ ته دلته مرګ ته اشاره ده او قطع دی باب ته ځکه دوی ویل چې ثقيلتان فی الميزان دا تلل بالته چې بیا نور عمل نه کوي چې کله سړی رشاخلی پیږي چې نور غنم منبو نور په بازار کې سنشته بیا کریټونه پس لغې شماري تلی دې کې مرګ ته اشاره وشوه او ان شاء الله ولذي نور به عملګرو ته دعاګانې کوو دا ختم ما شارټ کټ وکړو هلته دوه جنازې دي ته روانیم یو خصوصي دعا به وکړو او درود شریف وایي ټول په شوق سره هلته ناست ډېر کسان ناست دي هغوی دعاګانې غوښتي